بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، یقینا چې نن سبا کومه ګرانی ده او کومه بدامني ده او د کومو مسایلو سره عام ولس او موږ مخ یو، نو په دې کې یو ایره ډېره زیاته شوې ده. یو مستحق ځای ته تګ چې کوم دی، نو دا خلک دې کې کنفیوز شوي دي چې یار زه چاله لاړ شم په څه کې، په علاج کې. چونکې ډپریشن بیماری هم زیاتې شوي دي، د ګردې، معدې او دغه شانتې نور یو شمېر بیماری دي. ډاکټران هم دي، هسپتالونه هم ډېر دي، خو خلک د صحیح ځای تعین کوي. خپل ځاني زه چې کله مریض، خو خپل مې وي، خو رشته دار مې وي، خو دوست مې وي، نو هغه نصیر الله بابر هسپتال پېښور چې کوم ته سی ټي پېښور هسپتال خو هم وایي، دا د پېښور په منځ کې په کال 1999 کې چې دې بنیاد ایښودی شوی دی. نو په دغه کې یو ډاکټر دی پادشاهین کاکاهل صاحب، او یقینا ډېر تکړه ډاکټر دی د ګردو حوالې سره، معدې حوالې سره، د معدې حوالې سره ډېر زیات ایکسپرټ دی. نو خپل مریض ما مخکې په دې باندې خبرې اترې کړې وې، په دویم ځل بیا لاړم. تاسو دې نه مخکې چې کوم دی نو دغه هسپتال ویډیوګانې وکتلې. اتفاق ته ګوره دغه هسپتال د MS سره، فخرالدین صاحب سره زما لیده کاته وشو، د اخلاقو او د مخلصینه مالامال، او بیا د هغه کارنامې ما داسې وکتلې چې هغه اپنی مدد آپ، یعنی یو سره تعلق بل سره تعلق. او دغه هسپتال چې د نن نه 15 کاله مخکې بنیاد ایښودی شوی دی، او په دغه 15 کاله کې دا 2 کاله چې دا MS پکې پاتې شوی دی، نو په دې کې هغه یو ډایلاسس چې کوم پروګرام وکړو د هغې دپاره کوم واټ کړي دي. بیا هغې کې د ماشومانو نرسري ما وکتله چې هغې کې هغه ډاکټرانې څونه په مخلصۍ سره لګیا وې، نرسانې، هغې کې هغه ماشومان په شیشه کې بندول، د هغې دپاره د بیډونو سیسټم. او په دغه کې بیا ما فارمیسي وکتله. نو فارمیسي چې په کوم انداز کې جوړه شوې وه، نو ما ته وویلی شو چې دا صرف دلته کې دومره لویه فارمیسي په دې هسپتال کې ده. چونکې د هسپتال بلډینګ هغه وړوکې دی، خو موږ اکثر وو چېرې د 400 د هسپتال بلډینګ ډېر لوی دی، د بل هسپتال بلډینګ ډېر لوی دی، الارچ به والو، شیرپو به والو، KTH چې داسې نور څومره لوی هسپتالونه دي، خو دې بلډینګ وړوکې دی. خو کمې مشینرۍ چې پکې په دې 2 کالو کې یا کم واډونه په دې کې مختص شوي دي، یا کم د لیزر والا اپریشن پکې کېږي، نو 200 پورې مریضان هغې ته راځي. بیا ریکارډ خبره مې دا واورېدله چې د الارچ نه زیاته OPD ماخانه د 1 لاک نه زیاته شوې ده، 1,15,000 نه 20,000 نه OPD زیاته شوې ده. نو دا د هسپتال د MS ورسره هغه سره چې څونه ډاکټران دي، نو یو خو هغوی کې مخلصي وه، اتفاق او اتحاد او کم ترغیب چې ورکړی شو چې یاره ماشوم ته هغه ډاکټران دوی ولیکې یا مریض ته هغه دوی ولیکې چې هغه د هغوی د کار جوګه وي. کمیشنیانو دوایانو نه بالکل ځان وساته، اجتناب ته وکړي. نو دا خبرې مې ډېرې زیاتې خوښې شوې. ګرانو کتونکو، بیا په دغه هسپتال کې ډینټل یونټ ته لاړم. نو په ډینټل یونټ کې خو موږ په دې هسپتالونو کې لیدلي یوه کمره وي، او کمره کې چې کم دی نو یو مشین لګېدلی وي. ما چې څه لیدلی دي که نه، زه د الارچ مې نه لیدلی یا شیرپو هسپتال مې نه لیدلی، خو د 400 د هسپتال مې لیدلی دي چې یوه کمره ده، او کمره کې خوا د چې کم دی نو 2 کرسۍ لګېدلي وي، دا 2 مشینانه، او بس هغې کې ډاکټر صاحب دلته په کرسۍ ناست دي، او د هغوی د وړاندې هلته کې مریض له چې کم دی نو غاښونه چک کوي. دلته کې باقاعده کیبینونه جوړ شوي، په هر کیبین کې په یو ځای کې 6 جوړ شوي. بیا چې بره کومه یونټ جوړه شوي وو، هغې کې کوم مشین و، نو هغه ویډیو خلکو شیر کړی ده، ما نه خلکو تپوسونه کوي چې یاره څه مرض کې اخته یې او څه بیماري. صرف هغه ځای دغه کړی چې هغه مشین ګوري چې هغه ګیر چاپېره غونډه اکسري چې کومه ده هغه وباسي. نو دا هېڅ قسمه خبره نه وه، خو دا مشین صرف په دې پېښور سیټي هسپتال کې دی، دا بل ځای کې شته دی نه. او فیس څومره دی؟ 1500 روپۍ. نو یو خو ریوینیو هسپتال ته راځي، او په هغې باندې بیا په دې هسپتال کې چې څومره کار کېږي، نو هغه پڼ چې کوم دی هغه په ځای باندې لګوي، او ورسره غاښونه په یو ځای کې 15,000 20,000 13,000 د هر غاښ خپل قیمتي. دلته کې چې اډر ورکړي، نو ډاکټر صاحب بیا څومره سټاف چې نو ډېر په مخلصۍ سره هغه لګیا و چې موږ وایو خلکو ته موږ د خپل علم او د خپله پوهه او خلکه د پیسونو نه بچ کو،
او خلک چې کوم دی نو علاجونه دلته کیو کی او موږ هر ډاکټر له چې به زه تلم نو د ایم ایس صاحب تعریف پې کوو چې ایم ایس صاحب دونه په مخلصۍ سره لګیا دی نو کوم ځای کې هم چې سرلښکر خوا د پولیسو وي خوا د انتظامیې وي هغه نر وي هغه تکړه وي هغه ایمانداره وي هغه مخلصه وي نو د هغه لاندې سټاف چې کوم دی هغه د هغې نه ورپسې زیات ښه کېږي خو چې کله دلته کې فرض کا یو پولیس ایس ایچ او یا اولدار تانیدار مرزا چاته لاس واچي ولته د باندې ډي پی او اکشن نه اخلي نو د دوی زړه مات شي نو بیا هغه شانتې کار نه کوي نو ایم ایس چې کوم دی مخلصه دی نو لاندې سټاف د هغې نه زیات مخلصه دی هغه سره خپله مخلصي ښیي او ډېر په ایماندارۍ سره لګیا دي او کار کوي نو د دې ټولو خبرو مقصد او مرام مې دا دی ګرانو کتونکو چې یو خپل ځاني وایم چې دغه سړي زه ډېر صفت وکړم چې کوم زما قام ته توجه ورکوي کم چې سرکاري پیسه په ځای لګوي کم چې په ایماندارۍ سره خپله ډیوټي کوي کم چې تنخواه اخلي هغه دا سوچ کوي چې دا تنخواه خو مال حکومت پاکستان د دې قام په سر باندې راکوي او دا زه استعمال کوم نو زه یم چې هغه ته زه څونه داد ورکم څونه خراج تحسین ورکم څونه حوصله افزایي وکړم نو هغه کمه ده په دې لحاظ سره ما ډېر خلک ولیدل خو ایم ایس فخرالدین صاحب چې دغه هسپتال دغه ډاکټر دی او څونه په ایماندارۍ سره لګیا دی او د هغه کارنامې ما په دې هسپتال کې ولیدې چې کوم یونټ ته به تلمه سرجیکل ته لاړمه ایچ ډي یو ته چې کومه یونټ وه چې د آی سی یو یو دویم شاخ وي او هغې کې په کوم مریضانو سره ما خبرې اترې وکړې ډایلاسس ته لاړمه هلته کې ما خبرې وکړې بیا ګایني واټ ته لاړمه ګایني واټ کې څونه صفایۍ سره چې کوم دی کار کېده ما بیا هغه ډاکټر صاحبې نه تپوس هم وکړو هغه وایي چې نه دلته کې زمونږ په ماشوم باندې ډېره زیاته توجه وي د هغې په مور باندې ډېره زیاته توجه وي بیا هغه ماشومان چې دا په هسپتال په ټوله پښتونخوا کې په رزړو کې دي خو آی روز چې کوم دی د ماشومانو د مرګونو خبرې ترې راځي او هغې کې مشینګرۍ هم شته وسایل هم شته خو بېحسي ده بېغوري ده دغه هسپتال کې نه بېحسي شته او نه بېغوري شته توجه ده بل انویسټیګیټ کوي مریض نو دغه کریډ زه ایم ایس صاحب سره سره ټولو ډاکټرانو ته ټول سټاف ته ورکوم او خراج تحسین ورته پیش کوم ګرانو کتونکو خو تاسو په پېښور کې یې او هسپتال ته ځئ زه خو د 400 نه چې کوم دی زم سی ټي هسپتال پېښور ته او دغه هسپتال کې بالکل تاسو ته هغه دوایانې لیکي سرکاري هسپتال دی زه غورې دا تشهیر نه دی سرکاري هسپتالونه ډېر هسپتالونه پرایوټ شو خو د دې ایم ایس دا کارنامه هم ده چې دا هسپتال یې پرایوټایزیشن ته پرې نه ښوده سرکاري هسپتال دی بل ما په تیر دغه کې یو خبره کړې وه چې نارمل ډیلیوري په صحت کارډ باندې په 30,000 روپۍ باندې کېږي چې هغه به په 100 روپۍ په چټۍ کې ده دغه ځای کې ایم ایس صاحب نارمل ډیلیوري په صحت کارډ باندې بنده کړې ده چې صحت کارډ نه به دې پیسې نه کټ کېږي هغه دغه پیسې خپلې پیسې ګڼي او سوچ څه کوي چې زما بچي ته د غاښ ضرورت وي دلته کې راشي هغه ته کوم سهولیات پکار دي چې په دې هسپتال کې عام ته وي ډیلیوري ډایلاسس سرجیکل یا داسې نورې کمې شوبې دي نو هغه په دې لحاظ سره چې کوم ماته تکلیف دی یا ماته پیدا وي چې هغه عام ولس ته هم پیدا وي او عام ولس ته هم هغه تکلیف وي بل کانفرنس روم په ټول پېښور کې په یو هسپتال کې داسې کانفرنس روم یو مثالي کانفرنس روم نه جوړ کړی دی د پښتونخوا ټولو صحافیانو ته ایم ایس صاحب وایي چې ستاسو چېرته کانفرنس وي نو صحافیانو ته بالکل دا ویډیا دی هغه راتلی شي هغې سره بیا د میل فیمیل لپاره باترومونه جوړ کړي دي بیا یو سړی د سموکینګ کوي د هغه دپاره بار چې کوم دی د ایریا کې به نه کوي د 50 کسانو دپاره چې ډوډۍ په یو وخت چې کوم دی نو دغه ځای کې د هغې دپاره لوښي او هر څه سیسټم یې کړی دی نو په ډېر مخلصۍ سره لګیا دی او جذبه یې چې کومه ده ځوانه ده بل د دغه ځای کې چې کوم ډاکټران دي نو هغوی چې دا مریض انویسټیګیټ کوي نو دا یو ډېره غټه جذبه غواړي غټ وخت غواړي او خپلې ډیوټۍ سره مخلصي ښایي لکه ډېرو ډاکټرانو له به لاړ شي نو هغه به درته چې څه ولیکل نو بوجۍ یې به ډکه کړي نو بس د هر مرض دوی به ورته ولیکي نه دوی به ته چې کوم مرض کې نو د هغه مرض مطابق به تاسو ته دوی لیکي او زه د پادشاهین کاکاهیل صاحب خبره کوم چې په دغه کې دی د معدې ډاکټر دی یو ډېر تکړه ځوان د نوخار دی بل میاګان دي خدا ده چې ډېر په مخلصۍ سره هغه په تېر دغه کې ما چې کومه خبره اورېدلې وه نو ما چې د هسپتال نورو ډاکټرانو سره ایم ایس صاحب سره میلاو شم نو غیر قانوني ټسټونه چاته نه لیکي او په هسپتال کې دننه چې
چې څه دي نو هغې پورې مخکې به دې نه ریفر ټو LRH او ریفر ټو KTH او ریفر ټو یو هسپتال او بل هسپتال هغه دغې ترې ختم کو. خو کارنامه د چا ده؟ د MS، د سرلښکر، د مشر. په دې MS باندې دومره باس کیدی شي او چې ما څه ولیدل یا دغه ځای کې کوم ډاکټران ما ولیدل نو ډاکټر دا مسیحي وي او قابل انسان دا ډاکټر وي او قابلیت چې په یو صحیح ځای باندې وښیي نو ګراني ده. او په دې ګرانۍ کې داسې قسمه ډاکټران، داسې قسمه انتظامیه، داسې قسمه هسپتال دا د وخت ضرورت دی. نو ځکه زه په دې باندې بار بار خبرې ترې کوم چې خلک نور ونه ځپلی شي په دې دوایانې. اوس ته دومره بوجۍ ډکه کې دومره ډېرې دوایانې چې هغې کې ستاسو ډېرې ضرورت نه وي، هغې کې کمیشني دوایانې وي او هغه ته کور ته یوسي او تا دا پیسې قرض کړي دي. نن سبا دوایان اخیستل چې کم دی او بیماری هر چا کې دي، دا کمې مسالې او کم ملاوټ او کم روټین چې روان دی. نو په دې روټین کې چې کم دی نو هر سړی د مرض نه اخته دی نو هغه ښه ډاکټر له ځي. اوس خو د معدې ډاکټر دی نو زه خپل ځاني پادشاهین کاکا هیل صاحب چې خوښوم یې زم ورله تاسو هم ورتلی شئ، تاسو ته هم وایم دغه ځای کې د ماشومانو ډاکټران دي په دغه هسپتال کې نو هغې له چې کوم دی نو بلکل ورتلی شي. نو ګرانو کتونکو دغه یو څو خبرې مې په دې ضروري غوښتل چې خپلو کتونکو سره دا شریکې کړم او نن سبا د وخت دا ضرورت دی زه یم چې بل هم داسې ښه ځای کې خلکو ته پیدا وي زه هغه ځای ته ځان ورسوم او خپل قام ته چې کوم دی نو د هغې نه خبرتیا ورکړم. داسې ما د دې نه مخکې په محمد هسپتال کمپلیکس دی، محمد میډیکل کمپلیکس په حیات آباد کې دی، هغه د دې سټنټونو علاج کوي چې څوک سټنټ لګي د سټنټ نه بچ کوي. نو داسې ما ډېر داسې چې څه کتلي دي نو زه ضرور چې کوم دی د خپلو کتونکو سره شریکوم انشاءالله. په ډاکټر فخرالدین صاحب چې کوم د دغه هسپتال MS دی سلام ورته کوم او بیا به پرې خبرې کوم او بیا به دغه هسپتال ته ځم. ډېره مننه، خوشحاله.